د دعوت او تبلیغ سره وابستهونو چا چې سي روزه لګولې ده، چا چې چله لګولې ده، چا باندې چې الله رحم کړی دی څلور میاشتې لګولې دي، چا چې په ملک اندرون او بیرون سفرې کړي دي، څوک چې د نارینه او د مستوراتو په جماعت کې الله قبول کړي دي، چاته چې الله په خپل محله کې په اندرونی او په بیرونی گشت کې د تعلیم په حلقو کې توفیق نصیب کړی دی. زما د زړه د درد دا یو واقعه دا تاسو په خپلو غوږونو باندې په توجه سره واورئ. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه پاکستان ته تشریف راوړو د تقسیم نه وروستو، او مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د هغې سره تشریف فرما دی. د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه مخې ته په ټیبل باندې خواره واره کاغذونه پراته دي. پوښتنه ترې کوي وی حضرت یہ بکھرے ہوئے کاغذات کس چیز کے پڑے ہوئے ہیں؟ هغه ورته وایي وی دا فارمونه دي جمعیت علماء اسلام تنظیمي نو شروع ده. کوم سړی چې په جمعیت علما کې وي نو د هغه نوم په دې فارم باندې مونږ لیکو، دا فارم سازي ده. نو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه ورته فرمایي وی ما د پاره هم یو فارم ډکا. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ورته فرمائی حضرت آپ تو انڈیا کے رہنے والے ہیں، یہ پاکستان والوں کے لیے ہے، اب تو تقسیم ہو چکا ہے، آپ واپس جا کر ادھر جمعیت علماء اسلام کا فارم بھرنے کی کوشش کیجئے گا. هغه ورته فرمایي وی تما ته دا ضمانت را کولای شي چې زه د انډیا ته روغ صحیح سالم ژوندی ګړندی ورسېږم. ما د انډیا او د پاکستان سره سویمه ده، مجھے انڈیا اور پاکستان سے کیا لینا دینا ہے. میرے لیے تو یہ ایک پرچی چاہیے جس میں علماء سے وابستگی کا ثبوت ہو. میں قیامت کے دن اس پرچی کو اللہ کے سامنے دکھا سکوں گا. اور بیا حضرت مولانا محمد طلحہ کندهلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ چې کله وفات کېدلو مونږ ته وصیت وکړلو چې د جمعیت علما د فارم هغه ټوکړه زما د کفن د لاندې زما په سینه کې ده. اللہ تب خیم ربا محمد زکریا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ان علماء اور درویشوں کا ساتھ دیا تھا اور یہ پرچی اس کے ثبوت کے طور پر لایا ہے. جمعیت علماء اسلام منگ خپل ځان د پاره ذریعہ د شفاعت ګڼو.